كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الجهاد، دا د جهاد د بیان مبارکی کتاب دی. آیتونه دی کې ګڼ شمېر شوه. قرآن مجید کې د جهاد په باره کې په سوونو آیتونه دي. واما الاحاديث في فضل الجهاد فاكثر من ان تحصر. علامہ نووي رحمه الله د ریاض الصالحین د دې کتاب مؤلف فرمایي احادیث مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خود جهاد په فضیلت کې دومره ډیر دي چې شمار کې نشي راتلی. بشمار احادیث دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذخیره احادیثو کې د احادیث مبارکو په ذخیره کې د جهاد په فضیلت کې چې کوم احادیث مبارکه دي هغه بشمار دي. فمن ذلك دغه ذخیره احادیث نه یو حدیث دی چې زمونږ استادو د مجموعي درس حدیث 1285 نمبر حدیث دی 1250 عن ابي هريره رضي الله عنه. سیدنا زمونږ سردار حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته الله پاک د ابو هريره سے ابن راضی شي زمونږ د طرفه او د ټول امت د طرفه د بهترین بدل الله ورکی. قال فرمایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یوم موقع کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، سوال ته وشو، تپوس ته وشو، ای الاعمال افضل، نیکو عملونو کې کم یو عمل ډیر ګټي والا دی، ډیر فضیلت والا دی. نیکو عملونو کې کم یو نیک عمل الله ته ډیر خوښ دی، د ډیر ګټي والا دی، بهترین دی. صحابه سره بدا غم وو، موقع په موقع د حالات مناسبت سره مختلفو شخصیاتو د آخرت د تیارې غم واغی سره الله دې موږ او تاسو سره پیدا کی. زه آخرت د پاره په کوم عمل باندې ډیره ګټه کولې شم. څنګه زموږ استادو دا جذبې د دنیا ګټلو لپاره څنګه داسې بای پاس شمه لنډ لار باندې لاړ شم او ډیره سرمایه ملاس تراشي، مال دولت ملاس تراشي او شپه په شپه اربپتی شمه کرپتی شمه، خوبونه وینو، په خوب کې مو په ویخم خوبونه وینو، سوچونه کوم. دغه شان به د حضرات صحابه کرامو دا فکر آخرت د پاره نو چې کوم عمل زیات ګټي والا دی بهتر دی. قال نبی علیہ السلام فرمایل ایمان بالله، فالله ایمان، ورسوله او داغه په پیغمبر ایمان. ایمان لوی عمل دی، د دینه بغیر هیڅ عمل نه قبلی. ایمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبرې د الله پاک د طرف نه راوړي دي دا ټول حق سچ منم 100% سل پسلا، نه پکې د یو خبرې نه انکار کوم، نه پکې شک کوم، نه ور پورې خندا کوم. دا خپل مجلسونو کې وایي که چا ستاسو او زمونږ د خولې نه زده کو عموم ګټه ده، که نین خپل ایمان تجدید هم کېږي، زیاتېږي، ترقي پکې راځي. د دې ټکو په مفهوم به پوه شو. اوس خوراټه ده که نه، اوس خوراټه ده، بیا به د دې په مقصد او مطلب باندې الله مونږ او تاسو پوه کړي، د دې حقیقت به الله په مونږ کولو کړي او د دې په حق له پرهیز هم ویلی شوی دی. د ایمان خو حفاظت هم پکار دی، چې څومره قیمتي څیز وي هغه عمره د هغې حفاظت زیات پکاري. نو ایمان نه لوی قیمتي شی شته؟ مونږ هسې خو به وایو خو لا دا ته پوره پته نشته دی چې ایمان څنګه قیمتي. دا به که خیر د دې مذاکرې کوو ایماندارو سره به کینو، د ایمانونو مجلسونو کې به ناسته کوو، دا به ترقي کوي. پرهیز دا دی رونو چې کله مونږ او تاسو ته د دین په حق له څوک مسله څوک کوي که نه، اوس مسلې بلا ډېرې کېږي، په موبایلونو کې هم کېږي او په دغه څیزونو کې هم بلا ډېرې دي. دا مولا دی، هغه مولا دی، دلته مسله وشو، هلته مسله وشو. الله دې مونږ ته پې پوهه او عمل اسان کړي. نو بعضې مولیان، بعضې کسان زمونږ د طبیعت مطابقي، بعضې نه وي. چې یو کس یو مسله وکړه، ما په لومبي ځل واورېده، د دین مسله وه، زما مازغو وانخېسته. ډېرې د دین داسې خبرې دي چې هغه زمونږ مازغه نه هلي. دا څه وایي، دا لا څه وایي. نو وروڼو د هغې په حقله زه ستاسو د ایمان د حفاظت سوال راخستی یم. دا سودا مې ده، او د خپل ایمان د حفاظت او د خپلو بچو. نو پام کوئ چې د هغې په باره کې داسې ونه وایي چې دا خو زه نه منم، دا خو نشته. ګورئ زه یو مذاکره تاسو سره کوم. مونږ او تاسو د ناستو کسانو او اورېدونکو کسانو ټولو ته قرآن مجید یاد دی، ټولو له په معنو په تفسیر ورځي،
قرآن کې چې څومره مسلې بیان شوي دي مونږ او تاسو ټول هر کس د هغې عالمان یو. د پیغمبر علیه السلام ولکه څه کم 450 حدیثونه مونږ هر کس ته یاد دي، معلوم دي، د هغې علم مونږ سره شته، په هغې کې کومې مسلې دي مونږ ته معلومه دي. عاجز یو که نه، عاجز یو، جاهل یو چې نه پوهېږي هغې ته څه ویلی کېږي؟ جاهل. او زمونږ استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید قمر صاحب دامت فیوزهم هغې دا خبره کوي، دا د جاهل ټکی لږ سخت دی، دا سړی ځان ته نشي ویلی چې زه جاهل یم. داسې دی وایي زه ناپوه یم. ناپوه یو که نه؟ ځان ته ناپوه ویل دا هم لږ زور غواړي. نو دا چې تواضع او عاجزي راشي خود به خود به دا خبرې اسانې کړي. بې کبري راشي، د کبر نه روځو. نو خبره دا ده د ایمان د حفاظت غم. داسې به نه وایو چې دا خبره نه منم، دا مسله نه منم، دا نشته دی. اوس مونږ ته ټول قرآن نه دی معلوم، ټول حدیثونه، ټولې مسلې د دین راته نه دي معلوم. کیدای شي دا حقه سچه مسله د دین دا حدیث کې وي، دا د قرآن مسله او زه روپانډا څه ووایم نه منم. نو ایمان خو مو زده کړی د ایمان د څه خبرې نوم دی؟ د منلو که د نه منلو؟ د منلو. انکار به نه کوم، شک به نه کوم، خندا به نه کوم. دې دریو کې چې یو مو شوه یا دوه شوه یا درې واړه وشوه د دایره اسلام نه سړی بوټ ووتو، ځان ورته معلومه نه دی. لہذا ادب دا دی او پرهیز دا دی چې مونږ به د دین په مسلو کې داسې نه وایو دا مسله ته داسې اورېدلې ده، دا مسله ده. زه به معلومات وکړم خپلو علماو نه، ولې مونږ څه بې عالم او بې مفتي خو نه یو. زه به د خپل عالم نه، د خپل مفتي صاحب نه انشاءالله څه وکړم؟ تپوس وکړم. هغه ما ته ووایي چې شته که نشته دی. زه پرې نه پوهېږم، سر پرې نه خوږاو. عام کس هغه ته وایي تم امي مدرسې ته تللی؟ نه، مدرسې مخ مې ورته بس په کلار کې نه عام د دنیا خبرې به وکړو، باسونه نه کوو. تم ځان ګړنګ ته خطا نه کړې او ما هم خطا نه کړې. بس دی ډېره سوتره لار ده. اب هم بچ شي او زه به هم بچ شم. او بیا به راشم دغه مسله به یاد وساتم، تپوس به وکړم چې داسې مې واورېد استاد جي موږ خو ناپوه یو، نه پوهېږو. ته لږ وګوره چې دا کتاب کې شته که نشته. مفتي صاحب له لاړ شو، لوی دریاب او لوی سمندر دی د علم. تپوس دې وکړو چې جي دا مسله، نو اب هم ښه په تسلی پوهېږو. ایمان د ایمان پرهیز ویلی شو. ایمانیات په کومو شیزونو چې یقین او ایمان، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. په دې ایمان مفصل کې اووه سیزونه ذکر دي. په دې باندې ایمان یقین لرل دا فرض دي. که دې کې په یو خبره باندې یقین نو، ایمان نو، یا شک یا ورپورې خندا وشوه، سړی کافر کېږي. آمنت بالله په الله مې یقین دی، وملائکته ملائکو باندې مې ایمان دی، وکتبه د الله آسماني کتابونو باندې مې ایمان دی، ورسله د الله ټولو پیغمبرانو باندې مې ایمان دی، والیوم الاخر اخرنۍ ورځ باندې مې ایمان دی، والقدر خیره وشره من الله تعالی په تقدیر خیر شر څه چې ماته خوشحالي پیښیږي یا خفګان پیښیږي، صحت پیښیږي، بیماری پیښیږي، غریبي پیښیږي، مالداري پیښیږي، دا ټول مخکې نه د دې لیک شوی دی. مخکې نه د دې لیک شوی دی تقدیر. اول بعث بعد الموت اخرنۍ مومن به شی د مرګ نه بعد دوباره ژوندي کېدل. دې اوو خبرو له ښه په زړه کې پخه غوټه ورکوي او د دې په حق لا زړه ته چېرته شک پرې نه دی. او په دې اوو څیزونو کې چېرته یو خبرې پورې، ملایکو پورې یا بل څیز پورې چېرته د نه استهزا او خندا ونشي. موږ نن ټول ټوقیان یو. مخکې به چېرته یو نقلي و، هغه به راغلی حجره کې به د جړو کې او جم کې ناست و، دا خلک به یې خندول او ټوکې ټقالې به یې کولې. نن هر کس اداکار دی، نن هر کس فنکار دی او نن هر کس ټوکو ټقالو والا دی، نقلي دی. د ایمان حفاظت دی الله پاک زموږ او ستاسو وکړي. اوس درته د ایمان قیمت ویم چې ایمان څومره قیمتي شیز دی. قرآن مجید کې آیت دی وایي کچری کافر لا الله پاک دا ټوله دنیا ورکی، یو کافر لا دا ټوله دنیا ورکی او دا ورله د سرو زرو نه ډکه کړي، د څه نه؟ او بیا یې د قیامت میدان کې ځان ته مخامخ ودروي دا کافر. الله پاک ورته وایي بنده دا تا سره چې دا کومې دنیا نه راغلی دغه دنیا مې هم ستا کړې ده ټوله او د سرو زرو د دې ته مالکي. دا مخامخ دوزخ وګوره، دوزخ کې د دوزخیانو دا برړانګې وګوره، دا چغې وګوره، دا غي دا دردونه، دا وینې زوی، دا تکلیفونه وګوره، دا بد شکله کېدل وګوره، دا لمبي او سکروټې او لړمانان او ماران او دا تکلیفونه او دردونه او بېعزتۍ وګوره. د دغه بېعزتو نه دې بچ کوم، دا سره زر راکې، دا غونډه دنیا راکې. الله که داسې ورسره یو بل هم وي هغې درکولو ته هم تیار یم، خو دې عذاب نه مې بچ کړه. الله به ورته وایي دروغ دې وویل زما بنده، دروغ دې وویل. تا نه په دنیا کې د یو ډېر آسان څیز مطالبه شوې وه د سرو زرو نه، دا درته ویلی شوي و چې ایمان راوړه، لا اله الا الله د ایمان کلمه ووایه، ایمان راوړه، ته دې ته نه وې تیار، نو سره زر به څه راکړي؟ جهنم ته به یې وغورځوي. زما د دغه کافر د دې واقع او د سرو زرو د دنیا سره څه غرض نه و. ما کوشش کولو چې تاسو ورونه زه د ایمان قیمت ته متوجه کړم. پته ولګېده که نه دا دنیا چې دوه ځل د سرو زرو ډکه شي او یو کس آل نال مالکي، د هغې نه زیات قیمتي دی دا ایمان. ولې اوس دلیل مو وایه، وجه مو وایه.
ځکه که زه 2 ځل د دنیا مالک شم خو دنیا فانی ده که باقی ده؟ فانی. دنیا به زه به تلاړ شم، زما خو ورځې دي، ما خو د شمار ورځې راوړي دي، هغه کمیږي که زیاتېږي؟ کمیږي. پرون ورځې ډېرې پاتې وي، نن څه شوه یو کمه شوه، سبا به بله یو کمه شي، کمیږي. نو یا به دا دنیا وي او زه به نه یم، او یا به زه یم دنیا به مې د ګوتو لاړه شي، او یا به دواړه په یو ځای لاړ شو. د دې دنیا دغه وفا ده او حقیقت دی. دا کله کله دا چې کومه خبره ډیره زیاته واضحه حقیقت کنه عام په سړي باندې لګ داسې دغه شي پټه غونته شي پټاو به نه واضحه خبره ده. او ایمان کم یوړو کنه الله دې موږ او تاسو سره زموږ او تاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. ایمان دې الله پاک موږ سره هغه جهان ته پوری باسي، زموږ بیړه دې الله پوری باسي. الله په دریاب منځ کې روانه ده، خدای مکه طوفان او گرداب پرالو او ځان سره ډوبه کوي پته نه لګي، او د ایمان لیوا ماحول کیو، ایمان لیوا ماحول کیو، جان لیوا نه، ایمان لیوا ماحول کیو. په معمولی خبرو او معمولی خبرو د خلکو نه ایمان روان دی، ایمان روان. دا زده کو دا خبري ایمان، د ایمان پریز، ایمانیات، د ایمان قیمت د دې مذاکره خپل بچو سره کو نیک وخت چې د دالوی سرمایه زموږ نصیب شي، نصیب هم شو. اخوا وړیدو 13 ورځ ما آیت ویلو قران مجید کې و ان منکم الا واردها. الله وی زما دي په خپل لوی قسم چې تاسو کې نیک دی او که بد دی، پیغمبر دی او که صحابي دی او که ولی دی او که زما دشمن دی او که شرابي دی، که ارسه دی په دوزخ تیری، دوزخ کې به ورګړی کیږي. ها استاد جدا سوي نیکان به ورګړی کیږي. او خو چې نیک ورګړی شي، ایماندار چې چا د ایمان مهنت کړي، ایماندار چې ورګړی شي دا جهنم به ورته جوړه غوړي، سوالونه به ورته کوي، او ایماندار زر تیر شه، او ایماندار زر تیر شه. ځکه دا دوزخ د الله هغه مخلوق دی چې د باندې الله پابندي لګولې ده چې زما مؤمن ایماندار بنده بلګم نه په تکلیف کې، او دوزخ د الله منون کې دی. هر مخلوق د الله منون کې دی سیوا زمونږ او د پیریانو. مونږ غړي وړي کو د یو بل سټ ماتو. نو ایماندار ته به دوزخ وای زر تیر شه، استاد ایمان رڼا، استاد ایمان برېښنا او نور زما لمبي ډیم کې تلک زر تیر شه. ایماندار به تیر شي. د چا ایمان چې تکړه یو د ایمان خواريو مهنت کړي، حدیث شریف کې راځي د سترګو د پړق پشان با خو ووري، دا 1500 کاله به د باندې داسې تیر شي لکه سترګو پړق د بجلی پړق. د چا مهنت به داسې وي چې داغه نه بلک کمزوري د تیزی سیلې پشان به ووري، د چا د ایمان مهنت به داغه نم کمزوري د تیز رفتار اس پشان به تیر شي. د بعضی کس مهنت به داسې چې په دو په تیر شي په منډه منډه، بعضی به داسې چې هغه په قدمونو پیدل رواني، بعضی به داسې چې پکرالینګ رواني، پکرالینګ ګوړې به لګولي او څنګه به لګولي، کله به دی خو ورځي کې ځان پټینګي او دغه تکلیف د ډېر دی. غوخي بشي، زخمی بشي، اری او چړی بشي، او غوخي ویني به رواني. او دا کسبانو ماماګانو چې دا کمی کونډې راځوړند کړي غوخي ورکې راچول، دغه شان پنځو کونډې وي او د بر نه راکته کیږي، کله به روزه نسی او شلیبا، کله به سر نه دغه نسی، کله وګ به شلی، کله اوګه او د بزان کلک کړي. نو په دې حالاتو کې به بسیله اخوا ور پوري وزي، دا تکلیف به تیر شي. او بعض بداسي چې څنګه په قدم کې دی په پولیس رات باندې دراز لاندې به پروتي جهنم. وګورم بل ته نه ګورم، ځان ته وګورم چې زه به کم یو یم. ځکه دلته به د ایمان، یقین او د عمل صالح په سرمایه سره پوری وزي چې دې کې څومره خواري کړي هغه عمر به د په تلوار اوریدل شي. نو سم خیال دی وو بړو د الله په فضل باو موږ سره دي کړی، موږ سره داسې سنشته چې خدای ته پیش کو د الله د فضل امیدوار یو، د الله د رحم، یا الله په موږ رحم وکړه، په موږ فضل. سخت مرحله په سر پرته ده او د ایمان، یقین او د عمل صالح په سرمایه باندې په دغه ځای او نبی له صلوات والسلام نه پوښتنه شو بهترین عمل سره په الله او دغه پر رسول ایمان. قیل ثم ماذا، بیا پوښتنه شو چې د ایمان نرستو کوم په عملونو کې عمل بهتر دی؟ قال الجهاد فی سبیل الله. نبی له سلام فرمایل جهاد کول د الله تعالی په لار کې، الله په لار کې جهاد. قیل ثم ماذا، بیا دریم ځل تاسو کو صحابي چې په دریم نمبر کې کوم عمل بهترین دی، افضل دی، ګټور دی؟ قال حج مبرور، هغه حج چې مقبولی پاکي مبرور. مخکې مونږ ویلو چې د ګنا نه ورکه سره ځان وساتي، او زمونږ استاد محترم حضرت مفتی سے فرمایي وای چې کوم حاجی سے پکې د سترګو حفاظت وکړو، د ګوتو حفاظت وکړو، د ګوتو د لاسونو ګناونه کا، د سترګو ګناونه کا، د جبې د ګنا نه ځان وساتلو، د غوګونو د ګنا نه ځان وساتلو. ټول ټال 15 ورځې دي، 15 ورځې دي. دا 15 ورځې د داسې پریزو کو د ګنا نه چې زه حج لراغلم، ما لکونه روپۍ لګولې دي، زه د سو سمندرونو نه راوړېدم، ځنګلونو نه راوړېدم، پهاړي سلسلو نه راوړېدم، بچي مې پرېښي دي، ډیپټي مې پرېښې ده، خپل بیان مې پرېښي دي، په سفر راغلم. دا 15 ورځې به زه پرهیز کوم، د سترګو پرهیز، د لاسونو پرهیز، د غوږونو پرهیز وکړو. حج مبرور ورته ویل کېږي، دا قبول شو چې د داسې حج وکړو. د په دغه ټیم داسې شو د ګنا نه پاک لکه چې اوس مور نه پیدا شو،
داسې پاک شو. د حج مبارک دی کې تذکرہ رااله کتاب خو روان دی د جهاد خو چونکې موسم دی د داخلو د حج د الله د پاره حج کوي چې سرکاري کومه داخله ده او دغه عمر پیسې در سره شته لاړ خپل کاغذونه داخل کا نمبر درالو منځوري دراله کرانه لاغستا وس خبرې نه دي یا دومره پیسې در سره دا غي نه زیات چې پرایویټ ایجنسی سره داخله کولې شي زموږ سرمایه په بل ځای لګي په شادي حالونو لګي په خپيارتو لګي په کویدنو لګي یقینو کوي متوسط کس چې کوم په دې سيزونو کوم خرچي کوي په کویدن په خپيارتا په اخترونو کې کومي برخه باندې وړي او دا مړو لکه موږ او تاسو خیراتونه در رسم او د رواجونو قسم دې په دې باندې د دوه کسانو حج کی مونږ سره غم نشته. نبی له سلام فرمایلی 50 حج فرضي او د حج لاله نړو او مرشو د يهوديت پکاندا کې مړ کیږي او کدي عیسایت پکاندا کې مړ کیږي زمانوم دینالي زما امتی نه دي دینه باندې سخت خبره بل کې دي. الله دې موږ او تاسو سره فکر پیدا کړي حج لټول لاړ شي نیت او اراده وکړه الله نو غوړ الله دې موږ ټول بوتلې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اللهم انك عفو کریم